السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پروګرام زما وطن. ګرانو کتونکو، په نی پروګرام کې به موږ تاسو سره د کالام د سیمې داسې یو هستي، داسې یو ملګري ملاقات په تاسو سره کوو چې هغه په کالام کې نه بلکې د بحرین نه، د مدین نه راواخلي تر اتروړه پورې، تر مټلتانه پورې، تر وشو پورې، تر ګبراله پورې هغوی خپل ګاډي سرویس ورکوي. دلته نه فری اف کاسټ په ګاډي کې خلک کېنوي. د یو وخت موږ سره ډاکټر صاحب موجود دی. لاول تاسو په دې هلو ځلو باندې سلام پیش کوو. جی مهرباني. وعلیکم السلام. څه به ویل غواړئ دا تاسو چې کوم هلې ځلې شروع کړي دې مقصد هم څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربکما تکذبان. اول خو زه ستاسو د میډیا والو شکریه ادا کوم چې تاسو همیشه زموږ د دې علاقې رونق چې دی ټوله دنیا ته وړاندې کوئ. د باندې تاسو چې څومره ستاسو تعریف وکړم د میډیا هغه به کمي. نو زما هلو ځلو مقصد چې دی نو دا د عوامي خدمت په نوم باندې دی جی. او دا تقریبا زه دا پروګرام زما د 27 سال نه الحمدلله وشو، خو ایکسپوز چې شوم نو بیا ډسټرکټ کې رالم په آزاد حیثیت باندې. نو هغې نه وروسته بیا لکه ظاهره خبره ده، عمر صاحب خبره ده، عوامي نماینده د عوامو غلامي، نو بیا بس یو غلامي په شکل باندې زه ووتم. نو دا راته ووایه چې دا ډیوټي م جوړه کړې ده که روټین سره یا په خپل کار راوځئ، دغه کار کوئ، د خلکو د خدمت کوئ، فری اف کاسټ ډیلیوري وله ورکوئ، وړل راوړل کوئ، که د دې څه ټایم دی سره؟ بس هر ټایم دی جی، 24 घंटे ټایم دی. دا د دې ګاډي مین مقصد چې دی نو د کې یو خو د خرچه ډېره کمه ده، بلکې 15 کسان، 16 کسان، 17 تبلیغي حضرات زی چابي ولا ورکم هغو ته فري، که کرکټ والا زی نو هغو له ورکوم. په خپله چې وځم نو زما خواهش دا جي چې زه په لاره څوک پاتې کوم نه، هر څوک چې رواني. او اسې د علاقې خلک خو به ستاسو انتظار هم کوي، کوم چې دا داسې خلک چې هغوی سره د پیسې داسې غریب غونته کې ضرورتمند خلک وي، نو هغوی به دې انتظار هم کوي چې ډاکټر صاحب به راځي، موږ به هغه سره لاړ شو. اصل ضرورت د علاوه زه د هغو په زړونو پروت یم، هغه زما په زړه کې پروت دي. نو یو بل سره هغه محبت دپاره هم انتظار کوو. دا علاقه چې دی دا تقریبا د اتروټ ګبرال نه والا تر زه وایم چې ایون پورا سواد درته یاد کم جي. نو غالبا هر کس ما په انتهایی په محبت پیژني، وایي زړه نه زړه ته لار آئي. زه په انسانیت مین یم، یو انسانیت په ما مین دی. دا څنګه نور هم څه سوچ دی د علاقې د خلکو دپاره، د علاقې د پرمختګ دپاره څه سوچونه لرئ؟ زما علاقې ما دا مخکې چینلز ته هم ما څه انټرویوګانې ورکړې دي جي. زما د دې علاقې سوچ چې دی نو هغه د یوت فوکس دی جي. زما دا خواهش دی چې د دې یوت دپاره زه څومره څه کولی شم. ایون چې په دې اوړي کې سقلین مشتاق راغلی و سوات ته، ویټ فیملي او بحرین ته رالو، زه ورسره کېناستم. نو ما ویل سقلین صاحب زموږ دلته یو ټیلنټ دی په یوت کې او کرکټ په دنیا کې، نو هغه زه څنګه وړاندې کړم؟ ما ته وایي کله چې تا ووایې نو په دې باندې به کینو. نو افسوس دا دی ما سره هغه وسایل نه و چې زه هغه سره ناست وم. نو انشاءالله ما میر ته اراده کړې ده، او که په میر سیټ باندې الله راته مقرره کړو نو د علاقې یوت دپاره زه به دومره څه وکړم انشاءالله تاریخ کې به انشاءالله هغه به لیکلی کېږي. کوم کتونکي چې موږ ګوري هغوی ته څه پیغام ورکوي د کالام په حوالې سره، د سوات د خلکو په حوالې سره، یا چې کوم زموږ داسې وروڼه دي چې هغه د سوات د نبار دي او د سوات ښایستونه هغوی ته موږ ښایو، هغوی هغې ته پسخېږي، هغوی ته څه پیغام ورکوئ؟ ډېره ښایسته خبره دې وکړه جي. سوات صرف په غرونو ښایسته نه دی، سوات صرف په سیندونو ښایسته نه دی، سوات د دې علاقې په خلکو ښایسته دی. دا دومره بهترین خلک دی جي. دلته مختلف برادریز پاتې کېږي، نو هغه هر یو برادري درته یاد کړم نو هغه د مهمان نوازۍ نه ډک دی جي. او الله دې ونه کړي که څه معمولي خبر راشي نو دیو به خپل په حجرو کې بوله ځای ورکوي. او زه دا ټول دنیا ته پیغام ورکوم چې راشئ، زمونږ د علاقه انجای کوي، زمونږ د خلق انجای کوي. وګورئ چې دوی کې څومره محبت دی، څنګه چې غرونه دي جي دغه شانتې زمونږ حوصلې دي او دغه شانتې زمونږ محبت دی. او دا دنیا ګواه ده چې په سوات ته چې څوک راغلی دي د دې مهمان نوازۍ نه دومره متاثره شوي دي جي. ایون یو انګریز راغلی و 84 کې، او چارلی میکر د هغه نوم و، هغه په خپله سپیچ دا و وروستو هغې کوم سپیچ چې کوو نو چې ما داسې خلق پورا په ورلډ کې وایي زه ګرځم ما نه دی لیدلی چې څومره د دې تحصیل او د دې کوهستان علاقې خلک چې دي وایي دا خو انتهایي مینهناک دي. زه وایم علاقه انجای کوي، علاقې سره سره غرونه انجای کوي، غرونو سره سیندونه، آبشارونه، او بیا زموږ مینه محبت انجای کوي. نو ټول دنیا ته زما دا پیغام دی چې څومره تاسو نه کېږي یو پېره خامخا د دې علاقې رخ وکړئ. موږ سره د خبرو کولو د ټایم راکول یو جهان مننه کوم ډاکټر صاحب. زه خو ستاسو یو جهان مننه د علاقې طرف نه، ستاسو د چینل، ستاسو د میډیا والو انتهایی شکریه چې تاسو دې علاقې ته راغلی او زموږ په شانتې یو عوامي غلام له تاسو عزت مقرره کړو. مهرباني. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو، دا و ډاکټر صاحب عوامي خدمتګار چې دلته کې فری اف کاسټ خلکو ته سهولتونه ورکوي. خلکو ته دغه پیغام ورکړی دی چې تاسو یوازې د سوات ښایست نه، د سوات غرونه نه، د سوات ونې بوټي واورې نه، بلکې د سوات خلک دي دا خو مو ګورئ، د دوی مهمان نوازي خو مو ګورئ، او یو پېره خامخا سوات ته راچکر شئ.
امید لرم زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازه راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان